د فاټا د سیمې په خیبر پختونخوا کې دا یو ځای کېدو په نتیجه کې د هغه ځای سیمې د عین منونکي کړي دي. د دې په نتیجه کې چرته چې د فاټا خلکو ته بنیادی حقونه ملاو شوي دي، هغو ته دا حق هم ملاو شوي دي چې الته دې ځای حکومتونه جوړ کړي شي چې هغه د فاټا د خلکو نمائندګي هم ورکړي او په ځای ستا د هغو ستوزي هم هواري کړي. په دې ویډیو کې د ځای حکومتونه جوړښت، مقصدونه او د دې د خاکې په اړه بحث شوي دي. موږ هیلهمند یو چې په دې خاطر به د فاټا خلک د خپل ځای په حکومتونه نه په ډول کټور شي. د خیبر پختونخوا قانونو مطابق د ځای حکومتونه په درې سطح کار کوي چې په هغې کې په بنیادی سطح باندې ویلج کاونسل یا نیبرهوډ راځي، د دې نه وروسته تحصیل کاونسل راځي او په آخر کې سټي کاونسل راځي. د اسانتیا لپاره موږ دا ویلې شو چې یو ښار یا ضلع یا سټي کاونسل خو به یو وي، خو تحصیل او ویلج کاونسل به ډیر وي. راځئ د ټولو نه اول به دا ویلج کاونسل خبره وکړو. د ویلج کاونسل ممبران خلک نیغ په نیغه غواړه کوي. په دې کې د دریو ممبرانو انتخاب په عام څوکو باندې کیږي. د دې نه علاوه یو خاص څوکۍ د خزانه، مزدور او لګاکو هم وي. د ویلج کاونسل او د نیبرهوډ یو چیرمن هم وي چې د هغې انتخاب نور ممبران کوي. په یو ضلع یا تحصیل ډیر ویلج کاونسلرز کې دی شي. الیکشن کمیشن د آبادی او د جغرافیې په تناسب د مقرره وي. د ویلج کاونسل ذمہواری لاندې لیکلي دي: د زیغو او مرګ او واده کوژدن په اړه سند جاری کول، تعلیم، صحت او نور خدمتونو ورکولو ادارو سره دا پاکوالی، خپلوالی یقیني ورکول، په خپلی سیمې سارانه او د جنگ جګړو په صورت کې د درېمګړي په صبر مخکې تکیدل او داسې نور. د دې نه وروسته دویم لمبر د تحصیل کاونسل دی. د ټولو ویلج کاونسلو چیرمنان د تحصیل کاونسل ممبران وي. د تحصیل کاونسل چیرمن انتخاب خلک نیغ په نیغه کوي چې له هغې لپاره بیلا بیلي سیاسي غونډونه خپل نماینده مقرر دي. په تحصیل کاونسل او سټي کاونسل کې دا هغو د ممبران نه علاوه په مخصوصو څوکو باندې ښځه، مزدور او دا لږو نماینده هم وي. د تحصیل کاونسل ذمہواری لاندې لیکلي دي: لینډ زونینګ او د ځمکې د استعمال متعلق قاعده قانون جوړول، د میونسپل کمیټې د کار جاج اخیستل او د کلیز پر مختغی پروګرامانو خیال کول او نافذول. میونسپل کمیټې په یو ښار کې بنیادی خدمتونه او لکه د پاکیت او څښاک اوبه ویستل نور خدمتونه ورکولو ذمہواری وي. مارکیټونه ورسره د سروو پرمټونه د قانون مطابق جاری کول او داسې نور. په آخره کې د سټي کاونسل لمبر راځي. د ضلعي کاونسلو چیرمنان د سټي کاونسل هم ممبران وي. د سټي کاونسل چیرمن میر وي چې د هغه انتخاب خلک نیغ په نیغه کوي. د میر د څوکۍ لپاره بیلا بیل سیاسي غونډونو خپل نماینده ودروي. د سټي کاونسل او د میر ذمہواری لاندې لیکلي دي: د هاوسنګ سوسایټي او ټریفک قانونو ته بیا کټنه کول، سفارشات ورکول، د ضرورت مطابق ایکسپریس ویز، فلای اوورز او انډرپاس جوړول، د ناڅاپي پیښو په صورت کې دا زر جوابي کاروایی تګلره جوړول، د څښاک اوبو د وتو نظام ته کتل او هغه صحیح کول، د سیلاب وغیره سره د مخ کېدو لپاره ګامونه اوچتول. د دې ځای حکومتونه د ښه کارکردګۍ لپاره یو کمپلینټ سیل یا پورټل هم جوړ شوی دی چېرته چې دا خیبر پختونخوا خلک خپل شکایتونه درج کولی شي. د دې نه علاوه یو لوکل ګورنمنټ هم جوړ کړی شوی دی چې د هغې کار د ځای حکومتونه د کار جاج اخیستل دي او حکومتونه د هغو د کار نه خبرول دي. د دې کمیشن سره دا اختیار دی چې هغه ویلج کاونسلر یا چیرمن د قانون په ماتولو باندې زیات نه زیات 10 ورځې له کاره ویستلی شي. داسې د کمیشن ته دا اختیار هم دی چې هغه په هر معامله کې د تحقیق حکم ورکړي. اوسیدونکو ته هم د حق دی چې هغوی د ځای حکومتونه شکایتونه هغه کمیشن ته ورورسوي. اوسیدونکو ځای حکومتونه ستاسو او د انتظامیې په منځ کې دا یو پل کار هم کوي. که چېرې تاسو ته په دې کې څه ستونزه راغلې وي نو زر د ځای حکومتونو سره رابطه وکړئ. که تاسو ته ښکاري چې دا حکومتونه خپل کار په ښه ډول نه کوي نو تاسو سره دا حق هم شته چې تاسو پیښور های کورټ کې پټیشن داخل کړئ. یو خبردار شهری یو با اختیار شهری